بعض ملګري د دې حکایت کوي چې اکثر وسوسې او توهمات وهم پرستی او خیالات چې دي هغه موږ پریشانه کوي. یقینا دا خیالات چې کله یو مسلمان لره پریشانه کی، وسوسې پریشانه کی، نو دا په ځای باندې نه ودرېږي. رفته رفته د ټول عباداتو خوند، هغه لذت هغه چې دی د بنده هغه ختمیږي. او چې کله د دې بر وخت علاج ونشي، کوم علاج چې موږ ته قرآن او سنت ښودلی دی، د دې علاج ونشي او د دې لپاره فکر ونه کړی شي، نو دا ورځ تر ورځه زیاتېږي تر دې پورې چې د مسلمان تمام تر د عباداتو هغه خوند او لذت هغې سره ختم شي. نو لهذا د قرآن او د سنت په رڼا کې دوه اعمال داسې دی چې هغې باندې موږ او تاسو عمل وکړو، نو انشاءالله العزیز د وسوسو ډېر لوی حده پورې د دې علاج ممکن دی. په هغې کې یوه طریقه دا ده چې اکثر موږ او تاسو باوضو اوسو. چې کله یو مسلمان باوضو وي، نو د شیطان د وسوسو نه، د شیطان د شرورو نه، د شیطان د دجل او د فریب نه محفوظ وي. نو باوضو پاتې کېدل د رزق د فراخۍ ذریعه هم ده. چې کوم مسلمان اکثر باوضو پاتې کېږي، نو یو طرف ته د شیطان د وسوسو نه، د شیطان د مکر و فریب نه محفوظ شي، او بل طرف ته د رزق الله تبارک وتعالی چې دغه فراخ کړي. او دویم، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. د دې ذکر مبارک چې د کثرت کول، دا هم د وسوسو دپاره، د ذهني پریشانو دپاره، د وهم پرستۍ دپاره، د ډېرو مسلو دپاره، د شیطان د شرورو نه د حفاظت دپاره چې دی مجرب عمل چې دی هغه لا حول ولا قوة الا بالله، د دې کثرت کول دی. چې کله دا دوه اعمال موږ او تاسو خپل ځان کې راولو، باوضو پاتې کېدل او د لا حول ولا قوة الا بالله کثرت کول، انشاءالله العزیز به ډېر حده پورې به موږ د دغه وسوسو او توهماتو نه به محفوظ شو.